ربيع بن انس من لم يخش الله فليس بعالم څوک چې د الله نه نېریږي نو دا عالم نه دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی انا اخشاکم واتقاکم انا عالم بالله، زد الله نه ډیر یریګما او زد الله رحمتونه او د الله عذابونو باندې پوهه ما الله ته خود لري. یا انما یخشى الله من عباده العلماء، مراد په دی باندې عالمان بالله هغه چې مناسبی د الله سره، یا هغه صفات د الله افعال حمیده چې الله پاغي باندې پیژني، لکه امام علوسی ذکر کوي. یا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا واحل حلاله وحرم حرامه. عالم بالرحمن هغه څوک دی چې شرک نه کوي د الله سره، د الله حلال حلال غني، د الله حرام حرام غني. سیده کنه الله حرام څه کوي؟ حرام غني. نو دا علما چې دی دا کنځلې کوي، نو معلومیږي دی چې دا علما ندي، معلومیږي دا چې دی صرف پټکی والی دي لیکن علما ندي. پوښولې وحرم حرامه وحفظ وصيته وايقن انه ملاقي ومحاسب بعمله. خپل عمل تمګوري، خپل اقوال او افعال تمګوري. سید ابن جبیر وی چې هغه یې ردا خشیت د علماء هغه دی چې هغه الله نه په هر وخت کې یریږي چې زما مخې ته الله دې، زما مخې ته زما الله ته ورزم، زما مخې ته مرګ روان دی، قبر دی، حشر دی، صراط دی، جنت دی، جهنم دی. یا حسن بصری ویل عالم بالرحمن من هغه من خشی الرحمن بالغیب، چې هغه دی چې د الله ته مینه کوي، تقوا اختیاري. یا روایت عبد الله بن مسعود کې راځي عالم هغه نه دی چې ډېر حدیث خبره بیانوي، عالم هغه دی ان کثرت الخشیه چې ير پکې ډېرې. او علما چې دینو دا په درې قسم دی. اول عالم بالله وبامره، عالم بالله وبامره. دویم عالم بالله وليس عالم بامره بامر الله. دریم عالم بامر الله وليس عالم بالله. دا درې قسم علما دي. اول چې هغه چیرېږي او پویږي حدود او فرایض به ما دې چې پویږي پته او تنشته دې حدود او د فرایض. او دریم چې پویږي په حدود او په فرایض باندې لیکن د الله نه نېریږي. ابن کثیر ذکر کوي او تاسو ته ما ویلا چې ربيع بن انس مدارک ذکر کوي، زاد المسیر کې ابن جوزی ذکر کوي چې من لم يخش الله فليس بعالم، سوچ د الله نه نېریږي نو دا عالم نه دی. یا مدارک وای مراد دینا غسوک دی چې د الله عظمت او د الله لوی چې نو دا منی. یا اکرامات ابن عباس نووي چې عالم بالرحمن هغه دی چې د الله سره څوک شریک نه جوړي. خشیت چې دی نو دا عبادت قلبی دی، او تلاوت چې دی دا عبادت لسانی دی، اقامت الصلاة چې دی دا عبادت بدنی دی، او انفاق چې دی دا عبادت مالی دی. کبیر کې امام رازی رحمه الله دا نکته لیکلې ده. ځکه کله مزم د بعض خلک چې تا روح المانی تا او ابن کثیر تا او زاد المسیر ته د کنځلې شروع نه کې مار دی غم را پیدا شوه دی. ویږي شیخ رحمه الله د پنځپیر هغه چې ته په جلالین باندې حواله ورکړو طالب کنځلې کړې وي، نو هغه د شیخ صاحب رحمه الله هغه به عادت دا چې د مصنف او د کتاب نوم نه یادو. هغه ویلا وزو په طلباو په علماو باندې ریګم چې به څه کوي، د کتاب مصنف ته کنځلې کوي. کله کله ډیر د سیمو پس مصنفینی چې کتاب لیکل بل چای نو څو په کې ځان څو کې زیادت او نقصان وکي. ویږي او د دې ډیر مثالونه په دې اوس وخت کې